حضرت یوسف علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام ورونه چې کله مصر ته رالل او تعارف شو یو بل ته اخنه بخنه وشوه. یوسف علیه الصلاۃ والسلام خپل قمیص ورکو چې دا زما پلار ته ویسي دغه په مخ باندې راواچوي. هغوی راوړو یوسف علیه الصلاۃ والسلام هغه قمیص د حضرت یعقوب علیه السلام په مخ باندې راواچولی شو. د سترګو بینایي هغه محال شوه او د حضرت یوسف علیه السلام د هدایاتو مطابق خاندان یعقوب علیه السلام چې کوم په یو کسانو باندې مشتمل مصر طرف ته روان شو. نننۍ آیتونو مبارکو کې هغه حالت او واقعه ذکر کوي چې کله دوی مصر ته راورسېدل. حضرت یوسف علیه السلام ته پته ولګېدو چې ستا خاندان هغه را رسېدو والا دی مصر ته قافله. حضرت یوسف علیه السلام د هغوی د اکرام لپاره بهر تشریف یوړو. د مصر د ښار نه بهر ووتو او په ډېر ښه شان سره د هغوی دروند استقبال یې وکړو او تو فرمایل چې ان شاء الله که د الله خوښه وي نو تاسو په امن سره د مصر ته داخل شئ. او رای وستو خپل والد محترم په تخت باندې ځان سره کېنو او د خاندان نور افراد هغه په ځمکه باندې کېناستل او بیا د علاقې د رسم او د مېلمنو د اکرام مطابق چې دی نو چې څومره حاضرین هغوی ټول سره د حضرت یعقوب علیه السلام د نورو زامنو او دغه شانتې د حضرت یعقوب علیه السلام چې کومه بیبي وه د حضرت یوسف علیه السلام چې کوم د مور خور وه د مور د وفات نه بعد یعقوب علیه السلام هغې سره نکاح کړې وه. یو حساب سره ترور هم وه او مېرنۍ مور هم وه. دوی ټول چې دی حضرت یوسف علیه السلام ته تعظیما په سجده کې سجده باندې پرېوتل. په دې وخت کې حضرت یوسف علیه السلام حضرت یعقوب علیه السلام ته وایي چې زما اباجان دا زمونږ د هغه خوب تعبیر دی چې کوم ما په بچپن کې لیدلی و. الله جل شانه دا خوب اشتیا کړه او الله رب العالمین چې دی ما سره ډېره خګړه وکړه چې زه یې د قیدخانې نه راوویستم او تاسو د هغه کلي بانډې نه راوستې او پس د هغې نه چې شیطان زما او زما د ورور په منځ کې دښمني واچوله د هغې نه بعد الله تبارک وتعالی چې دی موږ یوځای کړو او زما رب چې دی ډېر زیات ښه تدبیر کوونکی دی او ډېر لوی علم والا او حکمت والا ذات دی. فلما دخلوا پس هر کله چې دوی داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې آوا الیه نو زی ورکړو دي خپل ځان سره وقال ادخلوا داخل شي مصر په مصر کې ان شاء الله الله جل شانه غوښتل آمینین په امن سره. امن د ټول لوی نعمت دی. حضرت یوسف علیه السلام خپل پلار ته خپل خاندان ته د ټول لومړی د امن خوشخبري ورکړه او د امن دعا یې وکړه. که د الله خوښه وي نو امن سره به تاسو راغلي. ابراهیم علیه السلام دا دعا رب اجعل هذا بلدا آمنا ای زما ربه زما دا ښار د مکې دا د امن ګهواره وګرځوه ځکه چې امن ډېر لوی نعمت دی. که هر څومره مال دولت شهرت هر یو شی وي خو چې امن نه وي نو دا هر څه بېکاره دی. نو لهذا حضرت یوسف علیه السلام دا وفرمایل ان شاء الله آمینین داخل شي د مصر ته که د الله خوښه وي نو امن سره. ورفع ابويه او اوچت کېنولو خپل مور پلار علی العرش په تخت باندې وخروا له او پرېوتل دوی د ده لپاره د ده په وړاندې سجدا سجده کوونکي د ده په وړاندې سجده دې ته سجده تعظیمي وایي. په هغه ملت کې سجده تعظیمي جائزه وه او په شریعت محمدي کې سجده تعظیمي دا حرام دی. بعض صحابه کرام شام ته او مختلفو علاقو ته لاړل چې هلته وکتو چې خلکو به د بادشاهانو په وړاندې سجده کوو. بیا راغی نبي علیه الصلاۃ والسلام ته عرض کړي چې یا رسول الله خلک هلته کې هغه بادشاهانو ته سجده کوي چې د هغوی هېڅ حیثیت نشته دی ستاسو په وړاندې. وانت احق ان یسجد لک ته خو د دې ډېر زیات حقدار چې موږ ستا په حضور سجده وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل زما په شریعت کې که چېرې د الله نه سوا بل چا ته د سجدې اجازت وې نو ما به ښځو ته حکم کړی چې خپلو خاوندانو ته سجده ده خو په زما په شریعت کې هېڅ ګنجایش نشته چې د الله نه سوا د بل چا په حضور کې سجده وکړی شي. نو سجده تعظیمي زموږ په شریعت کې دا حرام دی چې کله د تعظیم په نیت باندې وي یو سړی وایي چې راځئ دې مشر دې بزرګ تعظیم کوم عزت او اکرام او احترام په نیت باندې ورته سجده کوم نو دا حرام دی. او سجده تعبدي په دې نیت باندې سجده وکړي چې دا زما مددگار دی حاجت روا دی مشکل کشا دی حاضر ناظر دی او زما مشکلات حل کولو والا دی. د عبادت په نیت باندې چې سجده وکړو بیا سړی کافر کېږي دا کفر دی. د عبادت په نیت باندې سجده کفر دی. د تعظیم په نیت باندې سجده
شریعت محمدی کې حرام دي ناجایز دي او هغه ملت کې دا جایز وخروا له سجدا او پریوتل دوی د وړاندې سجده وقال يعقوب يوسف عليه السلام يا ابتي ازم ابلارا هذا تأويل داد تعبير رؤيايا زما د خواب من قبل دين وړاندې قد جعلها ربي حقا بشك قودا زما رب رشتیا وقد احسن بي او هغه احسان وکما اذ اخرجني ادرج زير ويستلم من السجن د قید خانینا یوسف علیه السلام یوازې د قید خانی استنو بلکې دینه مخکې ډېر لوی ظلم ستم برداشت کړو خو چونکې اوس داسې موقع وکړه د هغه ظلم ستم ذکر کو د کوی ته د غرزو د قتل د سازش او د وهلو ټکولو د تشدد او د ناانصافۍ د ظلمونو ذکر کو دارونه شرمنده کېدل یوسف علیه السلام دا نه غوښتل چې زما دارونه د شرمنده شي ځکه چې کله ورونو خرڅو نو قافلې ورته وویل چې دا زموږ تښتېدلی غلام دی پام کوئ درنه ونه تښتي نو یوسف علیه السلام په زړه باندې به څومره درد او غم به تېر شوي وي خو خیر چې کله د قافلې ور روان کړو لاره کې د یوسف علیه السلام د خپل مور قبر راغی یوسف علیه السلام غیر اختیاري د اوښې نه ځان وغورځو او قبر باندې سملاستېدو او مور ته جړا شروع کړه چې مورې کاش که ته ژوندی وي تا کتلی وې چې ستا زوی د یو غلام په حیث سره چې دی خرڅېږي لګیا دی او د یو غلام په حیثیت سره چې دی مصر ته روان دی کاش که تا زما دا منظر کتلی وې نو دې کې قافله کې ووته شاته دغه زمانې د دستور مطابق یو کس پر روان و چې د قافلې چې څیز پاتې کېدو هغه به د سنبالو هغه چې وکتو نو دی پاتې شوي دی او قبر باندې جاړي راغی ورته وایي ښه ستا ورونو چې موږ ته ویلو چې دی موږ نه تښتېدلی غلام دی نو ته بیا تښتېلی بیا د حضرت یوسف علیه السلام هغه معصوم چهره باندې یو مضبوط سکېړه ووهل نو یوسف علیه السلام هغه معصوم شونډې وړې وړې لاسونه د الله رب العالمین په حضور اوچت کړو دعا دپاره یا الله زما د کوم ګناه په بدل کې چې ته ما ته دا سزا راکړې او زما دا مخ ذلت او رسوایي ته تا ورکړی دی زما هغه ګناه ما ته معاف کړي چې کله یوسف علیه السلام دا دعا وکړه نو فورا چې دی یو طوفان راغی او یو هوا وچلېدو ډېر سخت او تیز طوفان وچلېدو د قافلې مشر چې کوم هغه په دې پوه شو چې فورا قافله ودرو او وایي چې په دې قافله کې په چا باندې ظلم شوي دی چېرته دا طوفان چې کوم راغلی دا د دې خبرې علامت دی نو چې کله دا ټول راټول شو هغه کس رامخکې شو چې دې ماشوم ته د غلام ته چې د تښتې کوشش کړی نو ما سپېړه وه نو د قافلې مشر ورته وایي چې فورا د ده نه معافي وغواړه هغه ته معافي وکړو یوسف علیه السلام ورته معاف کړو هغې نه بعد هغه طوفان ودرېد نو دا ټول ظلمونه د حضرت یوسف علیه السلام مخې ته هغه نه ذکر کوو ځکه چې خپلو وروڼو ته به فیس سوینګ ورکوو او خپلو وروڼو ته د محفوظ لاره ورکوو داسې نه چې زما دا وروڼه چېرته شرمنده شي هغه واقعات ټول پرېښودو یوسف علیه السلام صرف دا ځای رایادوي وقد احسن بي او هغه احسان وکړه په ما باندې اذ اخرجني من السجن هر کله چې زه راویستلم دې د قیدخانې نه وجاء بكم من بدوي او راویستی تاسو د صحرا نه من بعد پس د هغې نه ان نزغ الشیطان چې فساد واچولو شیطان بیني په منځ زما و بین اخوتي او په منځ زما وروڼو کې یعنې دقه چې کوم وروڼو هم دا سازش کړی د دې نسبت هم شیطان طرف ته او دې الزام هم په شیطان باندې واچولو چې زما وروڼه دومره بد نه و یعنې دې وروڼو ته یو محفوظ لاره میلو شي شرمنده نه شي هسې توبه تایب دی توبه ایستې د خپلو ګناهونو نه خو چې نو شرمنده نه شي وایي چې شیطان زما او زما د دې وروڼو په منځ کې دا درړه اچولو ګینې زما وروڼه دومره بد نه دا د حضرت یوسف علیه السلام هغه حسن اخلاق او اعلی ظرفي او وسعت نظري او فراخ دلی هغه پیغمبرانه اخلاق چې کوم الله رب العالمین د ورکړو چې د دومره ظلم باوجود ان ربي بشک زما رب لطیف لما یشاء تدبیر کوونکی دی د چا دپاره چې هغه وغواړي الله تبارک وتعالی والله خیر الماکرین بهترین تدبیر کوونکی ذات دی چې د چا حفاظت دپاره یو تدبیر الله جل شانه کوي نو هغه به داسې تدبیر کوي چې د ټولې دنیا د شر نه الله رب العالمین دغه حفاظت کوي انه هو العلیم الحکیم بشک هغه علم والا او حکمت والا دی چې کوم کار کوي د الله رب العالمین په علم کې وي او د الله رب العالمین هر یو فیصله هر یو کار چې دی هغه په حکمت باندې مبني وي فلما دخلوا پس هر کله چې داخل شولي علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې آوا الیه نو زی ورکړو دی خپل ځان سره ابویه خپل مور پلار ته وقال ادخلوا داخل شي مصر فمصر کې ان شاء الله امنين کله الله جل شانه مستل په امن سره ورفع ابويه او چت کین ولدي على العرش فتخباني وخروا له او پریوتل دوی د قرآن سجدا وسجدا وقال اودو يا ابتي ازما بلارا هذا تأويل داد تعبير رؤيايا ازما دخوب من قبل الذين ولاندي قد جعلها بشك كدا ربي زما رب حقا اشتيا وقد احسن بي او احسان كما اذ اخرجني اخرج وزر وسلم من السجن تقيد خانينا وجاء بكم او راي وستلقاس من البدو الصحران من بعد فزدها غيناتي ان نزغ الشيطان چې فساد واچولو شیطان بیني په منځ زما و بین اخوتي په منځ زما د وروڼو
ورونو کی ان ربی بشک زما رب لطیف تدبیر کون کی دے خط تدبیر کون کی دے لما یشاء د پارچی دا چا غواړي انه بشک هو العلیم الحکیم دی علم والا او حکمت والا دے صلی الله علیه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه